د قرباني عجیبه حکمت ده. د قرباني اصل حقیقت خدا و چې خپل یو عاشق یو کس خپل ځان د الله تعالی په حضور کې قربان کړی وي، خپل ځان یې فنا کړی وي. اصل عشق خدا ته وایي، خو الله تعالی رحم، الله تعالی کرم، الله تعالی فضل وګورئ په موږ تاسو باندې دومره رحم کړی ده چې الله تعالی فرمایي وایي تاسو خپل ځان مه قربانوئ، تاسو د خپل ځان په ځای باندې قرباني وکړئ، زه به دا ګڼم چې تا خپل ځان د ما په باره کې قربان کړی ده، تا خپل ځان د ما په باره کې قربان کړی ده، تا خپل ځان د ما دپاره قربان کړی ده. نو وایي تاسې قرباني کوئ، زه به دا ګڼم چې تا خپل ځان قرباني کړی ده. دغه رنګې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته دا حکم کړی و چې ته خپل زوی اسماعیل علیه السلام قرباني وکړه. نو اوس که چېرته موږ تاسې ته الله تعالی دا حکم را کړی وای چې تاسې خپل بچیان قرباني کوئ، نو بچیان خو د هر چا شته نه، او که د چا بچیان هم وای بیا به هغه هم یېرېدو چې زه خپل بچی څنګه قرباني کړم. نو دا هم د الله تعالی کرم ده، فضل ده په موږ تاسې باندې چې الله تعالی فرمایي چې ګورئ تاسې د یو څاروي د یو ځناور بچی قرباني کوئ، زه به داسې ګڼم چې تاسې خپل بچی قرباني کړی ده. نو دا د قرباني حکمت ده چې اصل الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته د خپل بچی د قرباني حکم ورکړی و. که چېرته د خپل بچی قرباني کړی وای نو بیا به د موږ دپاره ډېر زیات غټ امتحان وای. نو دا د الله تعالی غټ ډېر فضل او کرم احسان ده. الله تعالی فرمایي وایي تاسې چې کله قرباني کوئ د څاروي قرباني وکړئ، تاسې د څاروي د بچي قرباني وکړئ، وایي زه به داسې ګڼم چې دا تاسې د خپل ځان قرباني کړې ده، تاسې د خپل بچي قرباني کړې ده.